بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو کوکینګ وذ حماد کې تاسو ته هرکلی ویم. ما سره ډېر ملګري رابطې کوي چې موږ به چکن روش یا چکن دم پوخ په اسانه طریقه باندې ځاله څنګه پخوو. نو د دې طریقه ډېر اسانه ده. ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله ډېره ښه طریقه به زده کړئ. دقه شان یو کوکر به واخلئ. تاسو پتیله هم استعمالولی شئ، خو د اسانتیا لپاره ما کوکر واغسته. ښه جي، د ټول نه مخکې به واچوئ الوګان. ما دلته غټ غټ الوګان اغوستي دي، پوره 4 دانې. تاسو 4 یا 5 الوګان اخیستی شئ دلته. ښه جي، اوس 1.5 کیلو مې چرګ اغوستی دی او په غټو پیسونو کې مې کټ کړی دی. دقه شان د دې الوګانو د پاسه یا د دې په ویښ کې به دغه شان دا کیدی. خو کوشش وکړئ چې د چرګ چې کوم دا پیس دی دا د الوګانو د پاسه راشي. موږ سره ټولو نه مخکې تپ الوګان واخلي. ښه جي، دلته به واخلئ 1 کاشوغه مې مالګه اغوستې ده. خپلې ذایقې مطابق مالګه یا لږه یا ډېره استعمال کړئ. اوس په دې ځای واچوئ 1 کاشوغه تور مرچ. په روش کې یا په دمپوخ کې خامخا به تاسو دا اچوئ، او 2 کاشوغې د اوږې او د ادرکو پیسټ یا په لنګرۍ کې هم ټکولی شئ. د ښکلاوالي لپاره زه په دې کې ټماټر اچوم. که تاسو په دې کې ټماټر نه اچوئ نو هېڅ مسله نشته. دلته مې 5-6 شنه مرچکې اخیستې دي تازه، او دغه شان د خوشبو دپاره به واچوئ شنه دانې هم. اوس په زه واچوم دلته سرکه. 2 کاشوغې به سرکه استعمال کړم. په چکن روش کې یا په چکن دمپوخ کې به سرکه خامخا استعمالوئ د ذایقې دپاره، او 1 پیاله به غوړي واچوئ یا د سالن تیل، او دلته 1 ګیلاس اوبه. اوس په دلته دغه شان سر کېدم د دې د پاسه. سر به پکې دی ښه ښکلې دا به بند کې. اوس دې ځای کې تاسو ته زه اور ښیم. تاسو کتی شئ دې اور ته تاسو خیال وکړئ موږ سره دا نه تیز دی او نه په مزه دی، مطلب میډیم اور مې لګولی دی. دا به پکې دی. سر به ښه ښکلې بند کې چې د دې نه ګیس بهر ونوځي. دې له به ورکې په درمیانه اور تقریبا 10 منټه یا 8 منټه پس یا 10 منټه پس تاسو سره ملاویږم. دې ځای کې د دې اور پوره 10 منټه شوي دي. 10 منټه پس به تاسو دې ته دا اور چې کوم دی زه تاسو ته ښیم دا به دې خوا کې، او اور ته چې کوم دی تاسو وګورئ دې ټایم کې دا په دم دی مکمل په مزه کړی مې دی ورته، او په دم باندې به دې له ورکې پوره 15 منټه پس تاسو سره ملاویږم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته 15 منټه شوي دي. د دې نه زه دغه شان دا سر لرې کوم د کوکر نه. ښه په طریقه به ښه ښکلې سر لرې کې. نو بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د چرګ نه خو ډېر زبردسته خوشبو راله. دغه شان دا به لږ ولړئ، مکس پې کړئ. موږ ته به د دې څنګه پته لګي چې موږ سره د الوګان یا دم پوخ شوی دی یا نه. نو 1 چمچ په راوالی 1 کاشوغه، او بالکل الوګان پکې پاسته دي، مطلب دا دی موږ سره دم پوخ ښه ښکلی تیار دی. سر به پکې دی، اور به ورته بند کې، او زه تاسو ته ښیم. نو بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو کتی شئ موږ سره دم پوخ زبردست تیار دی. دغه شان په دې پلیټ کې به واچوم، تاسو ته به وښیم. د رنګ نه بالکل تاسو اندازه لګولی شئ چې د دې ذایقه به څنګه وي. چې کله هم تاسو چکن روش یا چکن دم پوخ پخوئ نو په دې کې به د 2 څیزونو استعمال ډېر کوئ، د مرچو او د سرکې. دې سره به ستاسو ذایقه د روش ډېره مزیداره راځي. دغه شان ښه ښکلې دا به واچوئ په طریقه باندې، او چې کومه شوروا ده نو هغه هم زه د پاسه اچوم هم په دې طریقه. دغه شان د الوګان به سیټ ته کېدی، او بقایا شوروا به واچوئ. تاسو کتی شئ موږ سره ښه ښکلې او زبردست چکن روش تیار دی. دغه شان د الوګان تاسو ته ښیم. نو موږ سره ښه ښکلې پاسته دي، پاخه شوي دي. دا وه د چکن د روش یا د پوخ طریقه. که ویډیو مو خوښ شوي دا شیر کې. اوس راکړئ ماله اجازت. د الله په امان.